أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ربط د مخکې سردار چې مخکې مسله د جهاد او د انفاق اچریدله، په دې منځ کې بیا د تدبیر منزل احکامات بیان شو، د نکاح او د طلاق او د عدت او د رضاعت دا مسائل پکې بیان شو. اوس بیا هغه اصل مسلې ته معاد شو مثلا چې هغه جهاد دی. د دغې لپاره یو دوه واقعې ذکر کوي د بني اسرائیلو نه. یوه واقعه دا ده چې بني اسرائیلو کې څه کسان یو کلي کې اوسېده، هغوی ته د هغه وخت پیغمبر وویل چې تاسو د الله په لاره کې جهاد دپاره وځئ. هغوی انکار وکړو چې موږ جهاد نشو کولی. کله چې هغوی پوه شو چې موږ دا پیغمبر نه پرېږدي، نو مشوره یې وکړه، د هغه کلي نه ووتله، صحرا طرف ته، ځنګل طرف ته لاړل. دا تقریبا 10,000 کسانو. نو هلته الله پاک دوه فرشتې راولېږلې، هغوی پرې چغه وویسته او دغه 10,000 واړه کسان ټول مړه شو. نو وروستو بیا یو پیغمبر راغی، په دغه لارې باندې تېرېده، حزقیل علیه السلام. هغه چې ولیده چې دلته خو دانچې دي، د انسانانو هډوکي دي، حیران شو. ځکه 10,000 کسان چې کوم دی هغه خو کفن دفن د هغوی ګران و. نو خلقو ته هسې یو دایره غوندې تاو کړ وه، ګټې مټې تې تاو کړې وې او دغه شانتې پراته وو. نو غوښه ورپورې نه وه، هډوکي وو. نو هغه د الله نه سوال وکړو، وی خدای پاکه دا کسان چې کوم دی ژوندي که. نو خدای پاک هغه کسان ژوندي کړه. پیغمبر ته الله پاک وفرمایل چې ته دوی ته ووایه چې ای زړو هډوکو، د الله په حکم باندې رایوځای شئ. هغه هډوکي رایوځای شو. بیا یې ورته وویل ته ورته ووایه چې د الله په حکم دې په تاسو کې هغه سرمن او غوښه دا ټول راجمع شي. نو هغه ورته راجمع شو. بیا ورته درېیم اواز وکړي د الله په حکم باندې دې په تاسو کې روح وردنه وځي. روحونه پکې وردنه وتله. کسان چې ژوندي شو حیران ودرېدله، داسې قصه ده. نو د مرګ نه تښتېده چې موږ به د بر نه بچ شو. نو د مرګ نه څوک بچ کېږي نه، د الله تقدیر چې دی هغه په تدبیر باندې مخکې دی. الله پاک چې کومه خبره لیکلي هغه به کېږي خامخا. نو د دوی په تقدیر کې مرګ لیکلی شو، نو دوی د مرګ نه بچ نه شو. نو کوم کسان چې هغه د مرګ نه ځان بچ کول غواړي او د هغې د وجې نه جهاد ته نه ځي، د الله په لاره کې غزا نه کوي. ولې؟ ځکه چې هغه زه مرمه. لکه منافقانو به هم دغه خبرې کولې چې د الله په لاره کې مه وځئ، او که دا خلق په جهاد له نه تللی نو ما قتلو، دوی به وجلی شوي نو. دا خبره غلطه ده. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه تمامه زندگی هغه د الله په لاره کې غزاګانې کړي دي، جهادونه یې کړي دي. او بیا چې بیمار شو په خپل کټ انډیري باندې مړ دی. وایي زما په بدن کې داسې ځای نشته چې په هغې باندې د تورې او د غشي نښه نه وي. ټول بدن مې چاند چاند دی. او نن چې کوم دی هغه زه په خپل کټ کې مرم، زه په غزا کې په جهاد کې نه یم مړ شوی. او دا زما ټولو خلقو ته پیغام دی، هغه بزدله خلقو ته چې هغوی د جهاد نه یېرېږي. هغه وایي چې موږ به د مرګ نه بچ شو. نو په جهاد کې مرګ نشته. خدای پاک چې مرګ کوم ځای کې لیکلی هلته به وي، هغه په خپل کور کې ول نه وي. کوم کسان چې په کور کې پاتې شوي دي نو هغو د مرګ نه بچ کېدل نشته.
هغه به خامخا مري. نو دا یو واقعه بیانوي. نو علم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف، آیت نه ګوري هغه کسان ته چې هغوی ووتل د خپلو کورونو وهم الوف، حال دا دی چې هغوی په زرګونو حذر الموت د وجې د یېرې د مرګ نه، فقال لهم الله موتو، نو الله پاک دوی ته وفرمایل چې مړه شئ، ثم احیاهم بیا یې ژوندي کړه، ان الله لذو فضل علی الناس، یقینا الله پاک خاوند د فضل دی، د مهربانۍ دی په خلقو باندې، ولكن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر خلق چې کوم دی هغه شکر نه وباسي. وقاتلوا فی سبیل الله، او وجنګېږئ د الله په لاره کې، واعلموا ان الله سمیع علیم، او پوه شئ چې الله پاک اورېدونکی دی او پوهه دی. د الله په لاره کې جنګونه کوئ، د کافرو سره وجنګېږئ، جهاد جاري ساتئ، او پوه شئ چې الله پاک اورېدونکی دی، هر څه اوري، علیم په هر څه باندې پوهه دی. نو ستاسو د غزا او جهاد الله پاک ته معلوم دي، د هغې ثواب به تاسو درکوي، جزا به تاسو ته خامخا میلاویږي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، نو څوک چې جهادونه کوي نو په هغې کې مال لګي، نو مال ترغیب دی. من ذا الذي، څوک دی هغه کس، یقرض الله قرضا حسنا چې قرض ورکړي الله پاک ته قرض ښایسته، ویضاعفه له اضعافا کثیره، نو دوچن کې الله پاک د ده دپاره په ډیرو چندونو سره، والله یقبض ویبسط، الله پاک کمی رزق د چا او فراخی د چا، ویلیه ترجعون، او خاص الله پاک ته واپسی ده. څوک دی چې هغه الله پاک د قرض حسنه ورکړي، خپل مال د الله په لاره کې ولګوي، او دا داسې دی لکه الله پاک ته چې قرض ورکړي، او څوک چې چاله قرض ورکړي هغه بیا خامخا واپس کوي. نو الله پاک ته چې څوک خپل مال ورکړي نو هغه الله پاک د هغې بدله ورکوي ځان ته، د هغې بدل نه پرېږدي. دا داسې دی لکه قرض چې ول ورکړي. نو قرض حسن هغه چې په هغې کې حسبادنه نه وي، د الله د رضا دپاره په اخلاص سره ورکړی شي. نو الله پاک به د ده دپاره دا دوچن کي، او په څو چنده چې کوم دی هغه عوض به د هغې ورکړي. او یریږئ مه چې دا مال زما د جیب نه لاړ، زما د لاس نه، نو الله پاک خو چاته فراخی رزق او چاته یې تنګوي، دا د الله په لاس کې دي. که دغه پیسې د لاړې او د الله په لاره کې استعمال ولګېده نو د خدای پاک سره خزانې دي، هغه نور هم فراخولی شي، یبسطو، نور فراخي به راولي. او که څوک وایي چې زه نه ورکوم، په جیب باندې لاس جوخ ایښی نو یقبضو، الله پاک چې کوم دی دا مال ختموي هم، د دې جیب نه به ختم کړي، دی به پرې اړوبولی شي. ولیه ترجعون، الله پاک ته به تاسو ټول واپس کړی شئ. نو کله چې دا آیت نازل شو نو 3 ډلې جوړې شوې، مفسرین وایي. یوه هغه ډله وه چې هغوی پیشاړې شروع کړې، نو وروستو بیا صورت آل عمران کې په هغو باندې رد دی. قد سمع الله قول الذین قالوا ان الله فقیر ونحن اغنیا، الله پاک خبره واورېده د هغه کسانو چې هغه ووایي چې الله پاک فقیر دی او موږ غنیان یو. خدای پاک موږ ته وایي چې تاسو خپل مال قرض راکړئ، نو خدای پاک غریب دی او موږ مالدار یو. نو دا پیشاړې شروع کړې. نو خدای پاک هلته په هغوی باندې رد وکړو. دویمه ډله هغه وه چې هغوی بخل وکړو، نور پیشاړې ونه کړې، خو خپل مال یې د خدای په لاره کې ونه لګاو، الله پاک ته قرض حسن ورنه کړو، هغه هم محرومه پاتې شوه. درېیمه ډله چې کوم دا د صحابه کرامو وه، نیکان خلق وو، کله چې هغو دا آیتونه واورېده نو خپل مال یې راواغسته، د الله په لاره کې ورکړو. نو هغې مختلف واقعات مفسرین لیکل دي، خو یو واقعه د ابوالدحداح رضی الله تعالی عنه هغه لیکل ده چې هغه کله چې دا آیت هغه واورېده او راغی نبي علیه اسلام پسې، نو چې زما 2 باغونه دي غټ غټ د کجورو، او زه دا د الله په لاره کې ورکومه. نبي علیه السلام به دا دواړه مه ورکوه، یو ځان ته پرېږده، بل چې کوم دی دا وقف کړه، د دې هغه میوه چې دا هغه به خلک خوري، مسکینان غریبانان. هغه وی چې کوم ته د ګواه شاید د الله رسول صلی الله علیه وسلم، کوم چې غوره باغ دی چې په هغه کې 600 کجوري دي، 600 ونې بګې، دا ما د الله د رضا دپاره وقف کو. او بیا په منډه لاړ هغه خپلو کډې او اهل هغو ته وویې، خپلې بیبي ته، خپلو اولاد ته، وځئ د دې ځای نه، دا ما د الله له ورکړی دی دا باغ، تاسو پکې مه کښېنئ، دا د خدای دی، زما نه دی. نبي علیه السلام هغه له خوشخبري ورکړه، کم من عزق رداحنا ودار فیاح
لابي الدحدح و په جنت کې د ابو الدحدح د پاره چې کوم دی هغه ډېرې ونې د کجورو ولګېدې او ډېر فراخ کورونه د هغه دپاره جوړ شو. خدای پاک هغه له د دې په عوض کې د آخرت چې کوم دی هغه کورونه ورکړه او ونې او د کجورو هغه یې ورله ورکړې. نو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، نو څوک دی چې الله پاک د قرض حسن ورکړي، الله پاک هغه له دوچن کړي په څو چنده باندې. الله پاک فراخی کمی د خلق رزق و یبسط او فراخی د خلق رزق و الیه ترجعون، الله ته واپسی ده. بل واقعه بیا د بنی اسرائیل ده. علم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، آیت نه ګوري هغه کسان ته چې هغه ووتل د خپلو کورونو نه وهم الوف او حال دا چې هغه په زرګونو حذر الموت د وجه د یارې د مرګ نه، فقال لهم الله موتوا، نو وی الله پاک دوی ته چې مړه شئ. هسې مړه کړل. بعض مفسرین وایي چې فرشتي ورته راولېږلې، بعضې وایي چې یو فرشته وه جبریل علیه السلام هغه پرې چغه ویستل وه، بعضې وایي چې طاعون پرې لګېدلی و. طاعون یو بیماري ده، وبا هغه پرې راغله، په هغې باندې دا ټول چې کوم دی ختم شو. د هغې باره کې حکم دا دی چې کوم ځای کې طاعون وي هغه خلقو ته دا حکم دی چې د هغه ځای نه به وځي نه، کوم چې بهر دی نو هلته به هغه د طاعون د وبا هغه طرف ته ځي نه، دا حکم دی. د عمر رضی عنه په زمانه کې هغه غټه وبا راغله و عمواس ورته وایي. عمواس په شام کې یو ځای دی، یو کلي نوم و، د هغه ځای نه دا خوره شوې وه، بیا ټول شام کې وه. نو هغه سرغ نومې ځای و، هغې ته دوی ورسېده صحابه کرام، یو دسته یو جماعت د صحابه کرامو تلل شام ته. نو هلته خبر شو چې په دغه علاقه کې چې کوم دی هغه وبا ده. عمر رضی عنه بیا هغه خلقو سره مشوره وکړه چې څه چل واپس لاړ شو او که ځو مخکې شام ته لاړ شو. نو چاته څه پته نه وه. په دې کې عبدالرحمن ابن عوف رضی عنه هغه راغی، هغه وایي ما د نبي علیه السلام نه په دې باره کې خبر اورېدل ده. نبي علیه السلام وایي چې کوم ځای کې وبا وي نو هلته تاسو مه ځئ، او کوم کسان چې هلته راګیر دي نو هغه به ترې وځي نه، نو مرګ نه به تښتي نه. نو عمر رضی عنه د خلقو ته وایي چې بیا واپس شو د دې ځای نه، هلته د دغه وبا ځای ته بیا تلل نه دي پکاره. نو ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه هغه پکې موجود و، هغه پاڅېد او ولې د خدای تقدیر نه تاسو تښتئ. نو عمر رضی الله عنه ورته وویل نو که دا کاش که دا خبره بل چا کړې وي، ستا سره د علم نه دا خبرې کوي، موږ د خدای د تقدیر نه د خدای تقدیر ته تښتو وې. دغه هم د خدای تقدیر دی. نبي علیه السلام فرمایلي دي چې مه ځئ هلته. نو بیا واپس لاړه. کوم چې هلته دي نو هغه به ترې تښتي نه، د مرګ نه تېښته نشته. نو ثم احیاهم، الله پاک بیا دوی ژوندي کړه. دوی ته وویل چې مړه شئ، بیا یې ژوندي کړه. ان الله لذو فضل علی الناس، یقینا الله پاک خاوند د فضل دی په خلقو باندې، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر خلق هغه شکر نه وباسي. وقاتلوا فی سبیل الله، او وجنګېږئ د الله په لاره کې. واعلموا ان الله سمیع علیم، او پوه شئ چې الله پاک اورېدونکی دی، پوهه دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک دی هغه کس چې هغه ورکړي الله پاک ته قرض ښایسته، فیضاعفه له اضعافا کثیره، نو دوچن کې د الله پاک د ده دپاره هغه په څو چنده په ډېرو چندونو باندې. والله یقبض ویبسط، الله پاک کمی رزق د خلقو، ویبسط او فراخی رزق د خلقو، الیه ترجعون، خاص الله پاک ته به تاسو واپس کړی شئ. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا